زما نوم قاسم دی او بالکل دا ثانیه چې کله راغله نو موږ د لاست ټایم کې راورسېدو د میډل ټایم کې چې څونه د اخرني 3-4 کسان پاتې وو نو دې کسانو چې کله دلته پساو شوي دي نو دو مقامي چې 11-22 دی هغو ته اطلاع کړې ده خو هغو راغلي دي او د دې ځینې صرف ننداره کړې ده واپس تللي زموږ سره هېڅ ریسورس نشته مونږ خو چې هغو ولیدل هغو په اخرني لمحو او د خپل ژوند اخرنۍ ساګانې لکه مطلب هغو په دې انتظار و چې یاره یو زموږ سره به څوک نه څوک راشي زموږ سره به هیلپ وکړي او موږ به د دې ځینه بچ کی خو داسې هېڅ قسمه زموږ سره د مقامي چې څونه محکمې دي دو سره هېڅ ریسورس نه و چې دو راغلی وي او دلته دا کسان بچ کړی چې کوم کسان راغلي وو 11-22 هغو صرف د دې ځینې ننداره کړې ده او تللي دي دلته ډېر کسان به دا و چې جذبه به یې لرله چې دا کسان به بچ کړو خو زموږ د خلکو سره داسې ریسورسز نه و چې په دې سیلاب کې ورکو شوی وي او دا یې کړی دا کوم مقامي محکمې چې دی په دې خطنخواګانې علي په دې کې چې څومره کسان بړتي شوي دي دا په میرټ نه دي که چېرې دا په میرټ وی دونه به سویمینګ ورتلو نور ریسورسز به دو سره موجود وو خو چې مقامي څومره حکومت ته ادارې دي نو دا دوله پکار دی چې دا یوازې خو دا نه دی چې سیره معطل شو معطل سره خو په کور کې ناست یو تنخواه بالي د دې دا سهل نه دی زموږ نننۍ دلته کې راوتېده هغه د پورونې چې کوم دردناک واقعه شوې ده چې هغې ته موږ یو واقعه نه بلکې باقاعده یو قتل وایو چې هغه یو قتل شوی دی د غفلت مظاهره شوې ده د خپل فرایض نه نشي د هغې نه سترګې پټې شوې دي په خپل فرایض باندې دغه شانتې مطلب انتظامیه چې ده هغه غافله وه زمونږ صوبایي کوم چې نمایندګان دي هغو غافله وو هغو په خپل دغه باندې مصروف او په خپل مفاداتو کې په خپل دغه کې او د عوامو دې تکلیف ته هېڅ چا نه دي کتلي بل دا ده چې کم خلک پروني غفلت کې ملوث دي یوازې سسپنشن نه چې سسپینډ شو د دې باقاعده یو انکوایري کول غواړي چې کم خلک د دې دغه ذمہوار دي که هغه ډي سي دی که هغه اي سي دی که هغه ډي جي ریسکیو دی که هغه پي ډي ایم اے ده د دې خلاف ته باقاعده کارروایي وکړی شي دې ته قرار واقع سزا ورکړی شي او داسې اقدامات دي په دې علاقه کې اوچت کړی شي چې آینده لپاره داسې واقعیت چې دي هغه بیا واقعیت رونما نه شي دویمه دلته کې چې کم په دې علاقه کې انکروچمنټ شوی دی په دې علاقه کې چې کم مطلب دا دی نور د سند دا کوم مایننګ چې ویستې شوي دي هغې چې کومې کندې جوړې کړي دي د هغې دپاره دې هم مطلب استدباب وکړی شي او باقاعده دې یو سیاحتي هغه د تحفظ دپاره یو ټیم جوړ کړی شي چې هغه بر وخت دې علاقه کې ایکټیو وي او دلته کې مطلب د داسې حادثاتو د روکتام دپاره هغه 24 غنټې چې دی هغه دلته کې موجود دي په دې علاقه کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون چې کومه دردناکه واقعه راغله په هغې باندې ټول قوم غمجن دی دردناک دی وروڼو په دې موقع باندې موږ د دې واقعې مجرمان چې دي هغه د سوات ضلعي انتظامیه او د سوات منتخب نمایندگان ګڼو منتخب نمایندگانو کې هم دا اهلیت نشته چې د قوم ترجماني وکړي او دغه شانت انتظامیه انتهایی د کوتاهۍ مظاهره کړې ده خپل فرض او ډیوټي نه ده کړې او د هغې په وجه باندې او 18-19 قیمتي ځانونه چې دي هغه قربان شوي د سوات قوم چې دی هغه دا مطالبه کوي چې دا نااهله انتظامیه دې د خپلې څوکۍ پرېږدي او په دې باندې د اهل خلک کښېني